السلام علیکم. مشران اکثر وی تاسو به کتلی اوریدلی به مو وی خدایا اخره خاتمه مې خکې یا دا وی چې خدایا داسې نیک عمله نیک اولاد راکې چې زما د قبر کې د سکون باعث وي او چې زما یا زما د خاندان یا زمونږ د نیکنامۍ دپاره بدنامي جوړه نشي. زه وایم چې دې وخت کې به باچا خان او ولی خان په قبر کې ډیره بېچینی ځکه چې خدای ولا یو داسې نوسې ورکړې دی چې د هغوی هغه نیکنامۍ ته وګورئ، د هغوی سیاسي جدوجهد ته وګورئ، د هغوی د جمهوریت دپاره هغه کوششونو ته وګورئ، د هغوی د خپل قوم د حقوق دپاره هغه حقوق کوشش ته وګورئ، نو ته به پرې ډېر فخر کې. خو چې بل طرف ته د نوسي دي حرکتونه ته وګورئ نو ته به حیران شې چې یا خدای پاکه بابا د نوسي ته خو چې لږ ډېر داسې زده کړی وي. ایمل ودي خان دا ویلي دي چې د چیف جسټس د فوري استعفا ورکړي. اوس ته چیف جسټس صاحب ته وګوره چې یو آئیني عهده ده، د قوم امید دی، د سپریم کورټ د جج ډېر لوی حیثیت دی، او ته ایمل ولی ته وګوره چې یو سیټ یې نه دی ګټلی، په خپله یې بایللي دي سیټونه، یو سیټ دی او د نیکه او د پلار هغه ټول سیاست یې په سین لاو کو چې دا ګانه خو اوس ختمه شوه چې ته ورځه پنجاب ګټه او زه به باچا خان ګټم، ځکه چې د پنجابیانو د نواز شریف او د شهباز شریف په چمچګیرت کې ایمل ولی هغه حرکتونه کوي چې سړی وایي چې یا خدای پاکه دې پښتنو له خدای چاته سم د سړیتوب لیډر نه دی ورکړی. تو ګوره د چیف جسټس غونته عهدې نه ته استعفا غواړې او ما یو ټویټ کتو په هغې کې وایي چې د اختره پورې درته صبر دی که نه د اختر نه پس به مونږ احتجاج له اسلام آباد ته درځو. ټوله د ټانګه پارټي نه ده پاتې او ته به د چیف جسټس نه دغه غواړې، ته د پنجابیانو په حمایت کې دومره مخکې لاړې، نه تا ته څه د آئین پته شته نه د قانون پته شته او ته دا وایې چې چیف جسټس د استعفا وکړي. نو کم از کم ایمل ولی سره دا خوند نه کوي ځکه چې کم د هغوی د باچا خان او د ولی خان بابا لیګسي ده، څومره لوی شخصیتونه دي، څومره د جمهوریت او د جمهوري ادارو دپاره کوششونه دي د آئین او د قانون د حکمرانۍ دپاره، او ایمل ولی داسې خبرې کوي. زه په خپل ځاني د سیاسي لیډرانو ته د غلطو نومونو ډېر سخت خلاف یم، خو د ایمل ولی دا ټویټ چې مې وکتو نو دا د انسانانو خبره نشي کېدی ځکه چې ته په یو آئیني جمهوري معاشره کې اوسې او ته د چیف جسټس نه بغیر د څه وجې د خپل ذاتي مفادات دپاره چې ستا حکومت ختمیږي ځکه کو الیکشن وشو نو خلک به په څپلو دي، د اوړو مو څه بد حل کړی، خلک په لاینونو کې خویندې میندې ذلیله کېږي، نو تاسو سره خو د عوام د مخې کېدو دغه نشته، پټېږې به دې ځکه د الیکشن نه تښتې. او کو چیف جسټس د آئین مطابق د الیکشن اعلان وکړو او هغه آئین بحالي نو تاسو به دا نه د استعفا مطالبه کوئ. زه د ګډو وډو نومونو ډېر خلاف یم، خو دا په 400 کې چې په ده باندې چا دا نوم ایښودی دا یې صحیح ایښودی ځکه چې دا داسې حرکتونه عام روغ سړی نشي کولی. امید لرم چې ایمل ولی دا خبره به تاسو هم بدې شوي، د آئین او د قانون نه بغیر معاشرې تباه کېږي. مونږ جدوجهد ټول د آئین او د قانون دی، د آئین چې ته کله د نظریه ضرورت مطابق فیصله کې نو ملک 75 سال دغې تباهۍ ته تللی. امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي، که خوښه شوی می نو د ایمل په دې ټویټ باندې کمنټ ضرور وکړئ، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.